دا کومه چې په دې ملکنډ ډویژن کې ډېر لوی تکالیف خلکو تیر کړي د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې 40 لاک پښتانه د ملکنډ ډویژن نه مهاجر شوي دي. نن که په دې وطن کې عسکریت پسندي نشته دی، نن که په دې وطن کې امن دی، د دې ټول کریډټ د ملکنډ ولس ته د بونیر عوامو ته ځي. کورونه یې پرېښودل، هجرت یې وکړ، وینه یې توی کړه، بازارونه، باغونه، پټو نقصان یې برداشت کړ، خو عسکریت پسندۍ دهشتګردۍ له ماتې ورکړله. زه د وفاقي حکومت نه هم تپوس کوم او وفاقي حکومت ته هم اپیل کوم، مطالبه کوم او د ادارو نه هم دا اپیل او مطالبه کوم چې دې ملکنډ ډویژن کې او دې قبایلو کې دی د دې دهشتګردۍ خلاف جنګ چې کومه قرباني شوې ده د دې اعتراف ته وکړی شي او د دې د اعتراف په طور باندې دی چې پوسټونه یا ختم کی یا د قوم په مشوره سره کی. میسنګ پرسن چې څومره دي، څومره میسنګ پرسنز دي، که هغه په فاټا کې دي ګمشده افراد یا په ملکنډ ډویژن کې دي، هغه دې بازیاب کړی شي او که چا جرم کړی نو ملکي عدالتونه شته دی، ملکي عدالتونو ته دې پیش کړی شي او ملکي عدالتونه دې دا فیصله وکړي چې دا مجرم دی او که نه دا صفا دی. خو میسنګ پرسن نه منو، میسنګ پرسن به واپس کوئ. مونږ د وفاقي حکومت نه دا مطالبه کوو چې په فاټا کې ماینز دي، په فاټا کې بارودي سرنګونه دي، ځای په ځای باندې بارود پراته دي او د هغې په نتیجه کې مسافر او بچي د هغې ژوندونو ته خطره ده. بارودي سرنګونه، ماینز او څومره بارودي مواد چې دي هغه د فاټا د ځمکې نه او د غرونو نه او د بازارونو نه دا لرې کړی شي. دغسې دې ملکنډ او دې فاټا کې د خلکو چې کم تاوانونه شوي دي، کا د باغ دی، کا د پټي دی، کا د مارکیټ دی، کا هغه د کور او د حجرې دی، کا هغه د جومات او د مدرسې دی، د هغه تاوان ورکول د ریاست ذمه داري ده، د حکومت فرض دی. ریاست او حکومت ته خلکو ته خپل تاوانونه ادایګي وکړي چې څوک پورې ادایګي نه کړي دا مسله نشي حل کېدی.